ژوند د قرآن سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. فتح ترتیب عثماني اتسلوختم نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې ده 111 نمبر صورت ته نازل ده رست د صورت جمعینا. کلمات په دې صورت کې 1580 دي، حروف په دې صورت کې 2400 دي او مخکې صورت سره ربط مختصر ده. مخکې صورت کې د جهاد ذکر وشو، په دې صورت کې بشارت ده په فتح سره چې د جهاد ثمره ګوره فتح ده. بسم الله الرحمن الرحيم إنا يقينا فتحنا لك فتح درك ممتاتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك تاتا فتحا مبينا فتح اخكارا. پدې کې واقعي د حدیبیه ته اشاره ده. واقعي د حدیبیه تدریجا بیانېږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام احرام وتړلو، را روان شو د مدینې نه مکې ته د حج په نیت باندې. کله چې حدیبیه ته ورسېده نو کافران خبر شو، کافرانو د جنگ تیاری شروع. مکه لا فتح شوی نه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عثمان صاحب ولېږلو، ورشه دي کافرانو ته ووایه چې مونږ جنگ ته نه یو راغلي. کله چې عثمان صاحب ورغی هلته یې نظربند کو عثمان صاحب، او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو چې عثمان صاحب شهید کو. په دې خبره باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ډیر غوسه ورغه، غوسه شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې څوک تیار دي ما سره، څوک ځان قرباني ته څوک تیار دي، یعنی جهاد ته. 1400 صحابه کرام یا 1500 صحابه کرامو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو، خو یو منافق لعین پکې بیعت ونکړو، جد ابن قیس چې دا منافقو. کله چې کافران خبر شو چې صحابه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو، نو یو استاد یې ولېږلو د صلح دپاره چې مونږه صلح کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی استاد. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی صلح کوو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علی صاحب ته ویل لیکه بسم الله نه شروع کا. چې بسم الله ولیکله نو دغه استاد ورته ویل چې بسم الله به نه لیکي، ورته وی چې بسمک اللهم بلیکي. نو د دې مقصد دا و چې دا د مؤمنانو نښه ده بسم الله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته سیده کاتب ته وی دا ولیکه، علی صاحب ته وی. دویم ورته وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا عهد ولیکه من جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا استاد ورته وی چې ته مونږ رسول نه منلې، دا ملیکه. علی صاحب ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وران که. علی صاحب ورته وی چې زما ګوتې کار نه کوي، زه دا څنګه وران کما. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل وران که. علی صاحب ته وی چې ولیکه محمد ابن عبد الله. وی لیکله اول شرط شرایط لیکي. استاد ورته وی چې اول شرط دا د سکال بټول واپس دی، حج ته به نه راځي. دا بار چې راځي یصدون عن سبیل الله دی منکی خلق لره عن سبیل الله د لارې د الله نه غدا دی چې دی بند کړي وو د حج نه د حدیبیه په میدان کې. و اول شرط دا دی چې اوس به واپس ځئ نه به راځئ. دویم شرط دا دی چې را روان کال به راځئ خو د 3 شپو نه به زیات نه تېروئ. نو دا شرایط لیکل او اسلحه به ځان سره دومره راوړئ چې بس د ځان حفاظت وکړئ، لیوان راځي یا څه راځي د هغې دفع وکړئ. دریم شرط وی دا دی چې دا کوم قیدیان دي تاسو سره زمونږ، دا به مونږ ته واپس راکوئ او ستاسو قیدیان به مونږ تاسو ته واپس نه درکوو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علی صاحب ته ویله لیکه دا شرایط. په دې کې
عمر سے وړاندې شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویه ولې دا اسلام دین حق نه دی یعنی استفهام سره یعنی ویل چې حق دی ولې ته حق نه یې رښتینی رسول نه یې نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل رښتینی رسول یم وی دا شرایط دی ولې ومنل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عمر صاحب ته وی په دې شرایطو کې خیر دی د دې ملک زوی چې کوم استاد راغلی دا ملک د دې مسلمانو د دې زوی چې و مسلمانو دا په مکه کې قیدی و د کافرانو سره چې خبر شوی و چې صحابه کرام دلته را رسیدلی نو هغه د یو زنځیر کټ کړی و یو په خپو کې زنځیر راو رسیدو د صحابه کرامو ته نو دا ملک ورته وی چې ما تاسو سره لیکل کړي دا قیدی به ما ته راکوي واپس نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل بس وخلا نو دی صحابي ته ویل چې صلح شوی دا د خبرې شوی دی دغه صحابي چې دی سره قیدی وو د مکیوالو سره کافرانو سره دی باندې سخت ظلمونه کړیو دي کافرانو داغونه ورته ور کړیو وهله وی جړل وی وګوره ما سره داسې ظلمونه کیږي په دغه ټیم کې صحابه شور جوړ کو چې مونږ خلاص صلح نه ده لیکلې مکمله دا قیدی تاسو ته مونږ نه درکو خو نه هغه استازي ویل چې دا به مونږ ته راکوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه شخص ته د قیدی ته مسلمان ته تسلی ورکا چې دین کې تکالیف راځي ان شاء الله یو وخت کې به آسانی راځي بس ورکو صحابو ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویل چې حلالي وکي دلته صحابو حلالي نه کوله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لاړې عائشه رضی الله تعالی عنها ته وی چې صحابو ته هم حلالي وکي غینک غوسو عائشه رضی الله تعالی عنها مشوره ورته تو اول ته حلاله وکا بیا باغي خپل حلاله کوي نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حلالي وکړل نو صحابه کرام هم حلالي شروع کړ لاړل د غزوه حدیبیه نه دلته غزوه چې ورته غزا نه ده شوی خو بغیر د غزانا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته الله فتح ورکړي دلته نو هغه قیدی چې دی خوشی کړو واپس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ورکړو هغه بیا ځان خلاص کو راغو مدینه منوره ته کافران راغلل ورته صلح غو نه ده شوی دا راکې ماته هغه بیا ورکو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې روانیږي په لاره کې په یوځی کې کېناستل د مکه دغه مسلمان قیدی صحابي ورته ویا دی یو کس ته دا توره څومره ښایسته ده وایي څومره پړقېږي څومره لږ ما ته خوراکه چې دا توره یې وله ورکه دا سټې ترې نه ووهله یو کافر نه مردار یې دا دویم کافر وویرېدو په منډه منډه مدینې ته یې ځان ورسولو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وژنې مې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ما خو تاسو ته درکړی و بوځئ که نه دا خو ما تاسو ته درکړی دی ما سره ملګري که صحابه کرام نه وایي شرایطو کې دا نه دي لیکل شوي چې زه تاسو سره زه صحابه ملګري کوم او دا بوځي نو یوازې لاړو دا کافر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی خپل یې ونه ویل دی قیدی ته ووایه چې دا تښتېدلی دا صحابي خیر د دا مدینه منوره پرېږده ځکه چې مونږ دا صلح لیکلی دا صلح کې دا لیکلی دي بل چېرته لاړ شه لاړو شام ته دا مبارک جو جونګړی جوړه که هلته اوسېدو دارنګې بل قیدي وتښتېدو هغه هم شام ته لاړه 14 قیدیان شو کله به چې دا مکیوال شام ته تلله تجارت دپاره نو دغه 14 کسانو به دا قافله ونیوله هر څه به یې ترېنه واغستل ابو سفیان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته استازی ولېږله چې په دې صلح کې دا یو شرط کټ که چې دا قیدیان د خیر د مدینه کې اوسېږي مونږ ترېنه تنګ راغو مدینه کې دې اوسېږي مونږ تجارت نشو کولی نو هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خط ولیکلو قیدي ته یې ولېږلو هغه مبارک د ځان قدن حالت و بس نږدې و چې ځان قدن شروع کېږي خط یې چې ولیدلو ښکلی کړو
او وی جړل ورته وی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې زما سلام وایا. کله چې دی حدیبیه نه روان واپس مدینه ته په دغه ټیم کې عمر سی وی ز شاته روانم او یریدل هم چې ما باندې آیت نازل نشي ځکه چې ما ډیر تیز خبرې کړې وو. په دغه ټیم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم आवाज کوي چې عمر صاحب چیرته دی؟ وای زه نورم ویریدم. عمر صاحب وای ما ته خندل ورته وی چې زیر قبول کړه عمر صاحب، بشارت قبول کړه. آیت نازل شو. آیات کوم یو دی دا ان فتحنا لك یقینا منتالرا فتحنا فتح درکړه منتالرا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحا مبینا فتحا واضح احکارا. ضحاک سے وی بغیر قتالنا بغیر د جنگ نه وکانه الصلح من الفتح دا صلح د فتح نوا وی فتح یعنی فتحنا لك فتح درک منتالرا فتحا مبینا فتح احکارا. کوم یو فتح د خیبر، فتح د مکی، فتح د فدک. زکه چې دا فتح دروازه کولاو شو کله چې دا صلح وشو د فتح دروازه کولاو شو ځکه مخکې مړی شو دا کافران مدینه ته نه راتل پاغي باندې بندیز لګیدل. کله چې دا کافران مدینه ته راتل د صحابه کرام او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاق کتل نو ډیر مؤمنان شو، دومره زیات شو ډلې ډلې چې د دې په ذریعہ باندې به خیبر فتح شو، مکه فتح شو، دارنګ فدک. نو الله تبارک وتعالى وی ان یقینا من فتحنا لك فتح درک منتالر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فتحا مبینا فتح اخکارا. فتح د خیبر او فتح د مکی او فتح د فدک د صلح په وجه باندې ليغفر لك الله. دا جهاد ولی جهادنا راضی د د پر ليغفر لك الله د د پر چې بخنو کی تعالی الله ما تقدم هغه چې مخکې شوی دی من ذنبک د خطیات واستانا قبل الوحي وما تاخر هغه چې رست شوی بعد الوحي ويتم بلد د پر چې تمام کی الله تبارک وتعالى نعمتونه خپل علیک پتا باندې په نبوت سره ويهديك بلد د پر چې برابر کی تعالی صراطا مستقیما لارې نیغه وینصرک الله بلدی د پر چې امدادو کې الله تبارک وتعالى تاسرا نصرن په امداد کولو عزیزا منم په غالب باندې. هو الذي د الله تبارک وتعالى غزاد انزل السکینه چې نازل کړي السکینه دل آرامي فی قلوب المؤمنین پزړونو د مؤمنانو باندې په ورځ د حدیبیه باندې لیزدادو دې د پر چې زیات شي ایمانن د جهته د ایمان نه. یعنی ضحاک سیب ویا ایمان نه مراد دلته یقینا د جهته د یقین نه مع ایمانهم مع یقینهم سره د یقین د دینه سره د ایمان په قانینا یعنی سره د یقین د دینه. یا امام بغوی سی وی تصدیقا چې تصدیق زیات شي مع تصدیقهم سره د تصدیق د دینه. ولله خاص الله لره جنود السماوات لخر د اسمانونو دي چې ملائک دي والارض د ازمکه لخر انسانان خاص الله لره دي. وکانه الله دی الله تبارک وتعالى علیما په حکیمه خاوند حکمت هر یو کار کې حکمت ته. بل دا چې جهادونه پیخیږي دا ولی لیدخل المؤمنین د پاره چې داخل کې الله تبارک وتعالى مؤمنانو لرا والمؤمنات مؤمنانو زنانو لرا جنات جنت داخل کې داسې جنت تجری چې بهیږي من تحتها لاندې دا غیران انهار ولی خالدین همیشه به دي فيها په جنت کې ويكفر عنهم او دې د پاره چې ورجه الله تبارک وتعالى عنهم د دینا سیئاتهم گناهونه د وکانه د دخول د جنت تا یا رجول د گناهونو ذالک دا دخول د جنت او رجول د گناهونو عند الله پنيز د الله فوزا کامیابی عظیمه لویا کامیابی دا. او علت د جهاد دا دی ويعذب المنافقین د پاره چې عذاب ورکي الله تبارک وتعالى منافقان سړول را والمنافقات او منافقان خذل را والمشرکین او مشرکان سړول را والمشرکات او مشرکان زنانو لرا. کوم یو هغه مشرکان او منافقان الظانین چې دی ګمان کوونکي دی بالله په الله باندې ظن السو ګمان بد او ګمان دا او چې الله تبارک وتعالى با نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او دی صحابه سره به امداد نکي. رب کریم فرمای علیهم پدی منافقانو باندې دایره السو گردش بد ده یعنی بالعذاب والهلاك په عذاب او هلاک سره.
وغضب الله غضب کړي الله تبارک وتعالى عليهم پدی باندې ولعنهم ولری کړي دي لره الله تبارک وتعالى د رحمت پلنا وعد لهم تیار کړي دي لره الله تبارک وتعالى جهنم وساعت ډیر بد مصير دا جهنم مصيرا د جهت د مرجان د جهت د ورتلونا ولله خاص الله لرا جنود السماوات لخر د اسمانونو دی ولرد د زمکی وکال الله دی الله تبارک وتعالى عزيزا زور اور ذات حکیمه خوند حکمت ان یقینا مرسلناک لگل تعالی رمون یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شاهد په امت باندې ومبشرا او زیر ورکون کې بالجنه ونذيرا او يرون کې بالنار لتؤمنوا دي د پاره چې ایمان راوړی تاسو بالله په الله باندې او رسوله او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وتعزروه تنصروه تاسو امداد کوي دي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتوقروه من يتعظمه او تعظیم وکړي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یا دویم معنا وتعزروه من تاسو امداد وکړي د دین د الله امداد وتوقروه من تعظموه تعظم الله امداد تعظیم وکړي د الله تبارک وتعالى وتسبحوه دارنګ تسبیح وای تاسو د الله تبارک وتعالى یعنی مونږ کویا بکرتن په وخت د صبا کې واصله او په وخت د بیګا کې ان الذين يقيننا وكسان يبايعونك چبيات کړه تا سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحدیبیه او پنځل نسو کسان یا سوار لسو کسان چو انما یقین خبر دادا یعنی لکه چې دی یبايعون الله بیت کړه دی الله سره ید الله ید بلا کیف د الله تبارک وتعالى فوق ایدیهم پس د دې یعنی پس د دې فوق ایدیهم پس د لا سونو د دې ها د مختلفه ترجمه دي ید الله بعض علماء و رحمت الله رحمت د الله فوق ایدیهم پس د لا سونو د دې ابن کیسان و قوت د الله تبارک وتعالى ید الله نه مراد قوت د الله فوق ایدیهم پس د لا سونو د دې دارنګ ابن عباس سے ویا ید الله معنا بالوفاء بما وعدهم بوفا سرا اچ وعده دي سره کړی د من الخير فوق ايديهم د خیر نه پاسه د لاسونو د دې یا کلبی سے وی نعمت الله ید الله معنا نعمت الله عليهم نعمت د الله تبارک وتعالى دې پدی باندې په هدایت سره فوق ايديهم پاسه د لاسونو د دې فمن پسر سوق ثمنا نقض البيعه چن ما تکړه بیعت لرا فمن پسر سوق ثمنا نقض چ ما تکړه بیعت لرا فانما پس یقینا خبر دادا ينكث ما تيده بیعت لرا على نفسه یعنی په نفس بل باندې ضرر نفس پلته ده ومن على سوق وفا چ وفا وکړه بما پاس عهد عليه الله چ وعده کړي عهد کړي په دی باندې الله تبارک وتعالى یعنی مضبوطی که دی بیعت لرا فسوف پزر دی چې وربکی فسوف یؤتیه پزر دی چې وربکی الله تبارک وتعالى یا فسیؤتیه پزر دی چې وربکی الله تبارک وتعالى دی لرا اجر عظیم لوی اسشه دی اجر عظیم چې جنت ته سيقولو زرد چې وای لك تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم المخلفون رست پاتې کیدون کی د غزوه د حدیبینا چې ابن عباس او مجاهد سے و چې غفار مزینا جوهینا دارنګ اشیاء او اسلم دا قبیله وي زرد چې وبوي د المخلفون د رست پات کیدون کی د غزوی د تبوک نه من الاعراب د عربیانو نه بدویانو بندچانو دی به وای ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شغلتنا مشغول کړي مونږ لره اموالنا مالونه زمونږه او اهلنا او اهل زمونږه بیبیانو زمونږه مونږ مشغول کړي وو فاستغفر لنا پس بخنه واړه مونږ لره چې پاتې شو مونږ د غزوې د حدیبینا رب کریم فرمایي یقولون ويدي بالسنتهم پجبو خپل باندې ماغه خبره ليس في قلوبهم چې نشته په زړونو درې باندې ناس چاپړوسی کیا وی ليس في قلوبهم من امر الاستغفار د امر د استغفار نه د دې په ځل کې نشته فانهم لا يبالون استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم او لا بس دې اس پروا نه کیا پیغمبر علی السلام ولا بخنه غوړی او کوونه غړی اس پروا نه شدي دروغ ویا زړونو کې دا خبره نشته قلت ورته ویا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
فمن یملک سوق دے چې مالک شي لکم تاسو لرا من الله اے من عذاب الله د عذاب د الله نه شین سشی لرا سوق دے چې قدرت لري بیا مالک شي تاسو باندې بچمو کی ان اراد بكم کچره ارادو کی تاسو لرا الله تبارک وتعالى ضرا د ضرر او اراد بكم یا ارادو کی نفعا د نفع نو سوق بدا بن کی دا ضرر او دا نفع تاسو نه نو دومره یریږي تاسو بل کان الله بلکې دی الله تبارک وتعالى بما پغست تعملون چې کوي خبيرن خبردار ذات دی بل ظننتم بلکې ګمان کړی تاسو اے منافقانو دغه ګمان الله ينقلب من الله يرجع دا چې هرگز به واپس نکړي الله تبارک وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم والمؤمنون ومؤمنان لرا الى اهليهم اهل خپلتا اصل کې ګمان مو دا و چې دا ډیر لږ تللی دی یو بم ژوندی را نشي دا ګمان بم کولو چې هرګز به واپس نه کړي دی لره واپس را نشي الله ينقلب منه الله يرجع دا چې هرګز به واپس را نشي الرسول صلی الله علیه وسلم والمؤمنون ومؤمنان الى اهلهم اهل خپل تا بدن بدلوت پورې دا ګمان مو کولو وزینا او خستکړی شی او ذالک الظن دغه ګمان فی قلوبکم پزړونو تاسو کې دا خستکړی شی او وظننتم ګمان کول تاسو ظن سو ګمان بد وکنتم وای تاسو قوم یو داسې قوم بورا منه هلاک شوی قوم ومن هغه څوک لم یؤمن چې ایمان نه دی راوړی بالله په الله باندې او رسوله او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو دا کافران شو رب کریم فرمایي فإنا یقینا من اتنا تیار کړل کافرین د پاره د کافرانو سعیرا اور بل کړی شوی د یو طبقه د جهنم کې ولله خاص الله لره ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو د ولر د زمکه بادشاہي د یغفر بخنه کې الله تبارک وتعالى لمن یشاء چاله ری چیرې دوشي و يعذب عذاب ور کوي من یشاء چاله ری چیرې دوشي وكان الله دي الله تبارك وتعالى غفورا بخون کې رحيما رحم كون کې سيقول زرد چوبويا المخلفون اغه رست پات شوی د غزوه د حدیبینا چا رست پات شوی دي منافقان اذا انطلقتم کلچ انطلقتم لا شي تاسو مؤمنانو کلچ تاسو لا شي مؤمنانو الى مغانم غنیمتونو د خیبر تام لتاخذوا هذه د پر چ تاسو واخلې غنیمتونه یعنی غنیمت کې تاسو هغه نو دی بزر دی چې وبوي دي د منافقان زرونا منه اترکونا پرې دی مونږم پرې دی نتبعکم چې تابعداري وکړو مونږ تاسو یعنی تاسو سره لاړ شو خیبر ته رب کریم فرمای یریدون دی اراده له دې خبرې یبدلوا دا چې تغییر ورکی کلام الله کلام د الله تغییر د کلام الله څنګه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې د منافقانو ته بل غزوی ته اجازه ورنه کی ګوره دا ځان سره بونه ځای نو کله چې د غزوی د حدیبیه نه پاتې شو نو دی ویل چې مونږ بوزه غزوی د خیبر ته غنیمت د پاره دی ویل نو وی دی اراده لري چې یریدون ان یبدلوا کلام الله چې بدل کی دی کلام د الله لپاره ځکه دی خود منکړی شی او پیغمبر علی السلام ته ویل شو چې دی نه بوزي ځانته قلت ورته وای پیغمبر علی السلام دی منافقانو ته لن تتبعونا هرگز بتاسو تابعداري نه کوي زمونږه یعنی موږ سره بنځي کذالکم دغرنګي قلنا لكم ویل ممتاسو تام نو کذالکم دغرنګي قال الله ویل الله تبارک وتعالى من قبل وړاندې دینا چې غنیمت د خیبر د پاره یعنی خیبر ته بدا نه پرېږدي د غنیمت د خیبر نه د دې برخه نشته څوک چې حدیبیه کې نو راغلی تاسو سره من قبل وړاندې دینه فسيقولون رب کریم فرمایي پس زر دې چې وبوي دا منافقانا د صحابه ته وبوي بل تحسدوننا بلکې تاسو حسد کوئ مونږ سره کینه کوئ په غنیمت کې بل کانو بلکې دي لا يفقهون دا منافقان نه پوهیږي الا قليلا مگر لګا قل ورته اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم للمخلفین د پاره د رست پاتې کیدونکو من الاعراب د بدویانو نه د باندې چانو نه ستدعون زره چې او ببلش شي تاسو جهاد تا بعد النبي صلی الله علیه وسلم رست د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه قتال تبو بلش الى قوم داس قوم توری باس چې خواندان د جنگ بوي شدید ډیر مضبوط بوي تقاتلونهم چې تاسو به وجنه یا غیر لره په حال کون دا غیر لره په دین کې او یسلمون یا باغی تسلیمیږي
دا کوم یو قوم دی؟ قال ابن عباس ومجاهد وعطاء هم اهل فارس، دا فارسیان دی وی. وقال كعب سے وی هم الروم، دا رومیان دی. حسن سے وی فارسیان دی او رومیان دی. دارنگی وقال الزهري ومقاتل وجماعة هم بنو حنیفة اهل الیمامة اصحاب مسیلمة الكذاب، دا اغا ډله واغی سره بتاسو او بللی شي جنگ د پاره. نو تقاتلونهم چې وجنه به تاسو اغی لرا او یسلمون یا باغی تسلیمیږي. فإن تطيعوا اے منافقانو کچره تاسو تابعداري وکم یؤتکم الله درب کی تاسو لرا الله تبارک وتعالى اجرا حسنا نیکا. وإن تولوا او کچره تاسو اعراض کو د دې قتال نه یا د مسیلمة الکذاب ډلې سره یا د رومیانو سره یا د فارسیانو سره وغیرہ، کچره تاسو مخ واړولو من قبل کما تولیتم لک سرنګ چې تاسو مخ ګرځولو من قبل وړاندې د دینه د حدیبی غزوینا، یعذبکم عذاب بدر کی تاسو الله تبارک وتعالى عذابا الیما، عذاب سخت دردناک عذاب بدر کی.